دا بعض ائمه چې علامه فخر الاسلام بزوی رحمه الله دی او شمس الائمه امام سرخسی دی وایي چې حقیقت د امر چې هغه طلب د وجوب د فعل دا په صيغه د افعال پورې خاص نه دی ځکه د الله تعالی په کلام کې امر شته اوس د الله تعالی په کلام کې امر کومګه ومنو نو او په صيغه د افعال مونږ ومنو نو صيغه د افعال چې کوم دی نو دا خو مرکب د حرف او صوت نه او حرف او صوت د الله تعالی په کلام کې نشته نو د دې وجه نو دا خبره رد ده ځکه نشته چې حرف او صوت چې دینو دا حوادث دي قبلي ده حادث نه دي او د الله تعالی کلام چې دینو دا د الله تعالی صفت دی او د الله تعالی صفات قدیم دي نو قدیم څنګه مرکب شو د حادث نه نو مصنف رحم الله دارت کا وس رازو خپل خبره لخوا اهم خبره د تکومه د الله تعالی په کلام کې حرف او صوت داشتا کنيشتا خبيت دلایل ووري چې د الله تعالی په کلام کې ګوره حرف او صوت شته لوی لوی ائمه ذکر کړی دي د ټولو نوړان دی برته امام خدا خبره بم ځان سره یاد ساتي چې د الله په کلام کې حرف شته صوت شته وحرفه ليس كحرف المخلوق وصوته ليس كصوت المخلوق زموږ عقیده بدایي د الله تعالی چې کوم نور صفات ذکر دي ید ذکر دي دا الله تعالی وجهه ذکر دا نو دا کوم معنی چې متعارفه بین الناس ته او بین العوام دا نو دغه معنی به ګوره مراد نه دا معنی به نه مراد دا الله تعالی ک فوق العرش ته خو استواء ليس كاستواء المخلوق دا استواء د مخلوق د استواء بشان نه دا څه به نه غني کدا شو کافر شو مشبهون مجسمون جوړ شي تا خو بل عقیده توافق دي دا خو ځان نه کافر خود د دین به انکار نه کوي چې الله تعالی بر نه دی کنه نو امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې من انکر ان الله تعالی فوق العرش فهو کافر خلق افعال العباد امام بخاری رحم الله ذکر کړی دا د امام سے مذهب د چا انکار وکړو د دې خبره نه چې الله تعالی فوق العرش نه دی نو دې کافر زمونږ خو خبره په الله تعالی په کلام کې چې الله تعالی په کلام کې حرف او صوت شته او کنيشته کلام چې کوم دی نو دا صفت د الله تعالی دی د الله تعالی صفات قدیم دي نو څنګه چې د الله تعالی ذات قدیم دي دا چې د الله تعالی صفات قدیم دي نو لہذا د الله تعالی په صفاتو کې یو صفت چې کوم دی نو هغه کلام دی الله تعالی متکلم دی الله تعالی په کلام کې حرف او صوت نشته ځکه دا د قبيله د حادث نه دي او د الله تعالی چې کوم دی نو هغه کلام صفات چې دی هغه قدیم دي لہذا قدیم څنګه مرکب شو د حادث نه دا اعتراض د دې جواب مو اوري کڅو در باندې اوس دغه اعتراض کوي چې ولې حرف او صوت خو حادث دي نه قبيله حادث نه ټول د پتره او الله تعالی کلام چې دی خو ازلی او صفتی نه نو د دې وسه جواب ورکړي د دې جواب دا دی چې د الله تعالی متکلم دی دا قطعیات دي او دا موږ په قیاس کو چې ګوره حرف او صوت چې کوم دی د الله تعالی کلام نشي مرکب ځکه دا حادث دا قیاس دی او په قطعیاتو کې قیاس مردود دی په قطعیاتو کې قیاس دا مردود دی دا بدن سریات ساتي په قطعیاتو کې هغه قطعی دلالت قطعی ثبوت په قطعیاتو کې قیاس څخه دا مردود دی قیاس دل نه چلی دلته دلیل ورکړي وس د الله تعالی په کلام کې حرف او صوت شته او کنيشته امام بخاری جلد نمبر 2 او باب قوله ولا تنفع الشفاعه عنده حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ بارک فرمایي وای ما یوم یاش سفر کړی په عبد الله بن انیس پسې په دې حدیث پسې چې دا حدیث د سترو ما چې واوره مزر عالم عبد الله بن انیس پسې مو ته چې هغه حدیث راته وای نو قال سمعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ته چې موږ اوریدلی دي د نبی علیہ السلام نه فیقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک فرمایلی دي چې یحشر الله العباد چې الله رب العزت به تمام بندگان د قیامت پر ورځ باندې راجم کی فینادیهم بصوت ورا محل استشهاد ورزم دا ټکه دي فینادیهم بصوت الله رب العزت به دوی ته आवाज کی په صوت باندې امام بخاری هر یو قسمني راوړو ته دا حدیث کنو پکې موږ جرمانه فینادیهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قربا هغه تخصیص بیا ذکر کړي دا صوت به د عام صوت پوشان نه عام صوت چې دین هغه داسې نه چې يسمع من بعد كما يسمع من قربا چې لري سو کې هغه داسې اوري لکه څنګه چې نزيدا سن دا د الله تعالی کلام دی د الله تعالی صوت ته د الله تعالی صوت د الله تعالی په کلام کې شته خود مخلوق پوشان نه دی ځکه بخاری کې بل ځکه حدیث ته چې صحابه کرام فرمایي چې کله په نبی اسلام باندې وحي ونه موږ به داسې ګونګوناري د आवाज به اورېده لکه د مچي چې بنګيږي داسې आवाज به نور لکه आवाज ثابت شو आवाज به خو نور به دوی پویدنه ځکه هغه د الله تعالی صوت وای باندې خو ارسو نه پوي او دا خو د مخلوق په شان نه دی او بل حدیث کې دام راځي چې په نبی رسول الله والسلام باندې به وحي و نو جبرئیل امین بم دا اورېده
فرشتو بناوري دا مشتا بل دویم نمبر حدیث وکي امام بخاری کتاب التفسیر سورۃ الحج جلد نمبر 2 صفحه نمبر 693 کیم دی په 967 کیم دا دغشته 1 نمبر اولنې کرخه د 967 صفحه کې او 693 صفحه کې مشتا باب قولی وتر الناس سکارا پدې کې ها کتاب التفسیر د دې حدیث راوی امام ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د مبارک فرمایي وی قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله تو فرمایل چې یقول الله تعالی یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې الله رب عزت فرمایي چې یا آدم او یا ورمایي چې یا ابن آدم دې څه وایي یا آدم یا ابن یقول لبیک ربنا وصعد فینادیهم بصوت محل استشهاد دا ټکی دی فینادی بصوت الله رب عزت په صوت سره आवाज وکړي چې ان الله یامرک ان تخرج من ذریه نور پس یو غد حدیث ته ټیم مختصر ده او دو روایت میں تداوی په صوت کې او سیر نبلا جلد نمبر 10 القرآن بالحروف کلام الله تعالی قرآن په حروف سره د الله په کلام کې حرف مشتا بالحروف كلام الله تعالى او دا حدیث چې مته کوي چې په ینادي بصوت يسمع من بعدا كما يسمع من قربا دا خود دومره محدثین راغسته دي چې تر دې پوری چې تفسیر در منصور کې مشتا پنځم جلد 651 نمبر صفحه کې ادب المفرد کې امام بخاری راغسته 263 صفحه کې امام بغوی شرح السنه اتم جلد کې غالبا اتم جلد 373 نمبر صفحه کې او کنز العمال جلد نمبر 14 صفحه 162 کتاب القیامت کې دا موجود دی امام ابو نعیم عمر راغسته په کتاب المعرفه کې جلد نمبر 3 صفحه نمبر 100 او امام الطبرانی موجم کبیر جلد نمبر 11 صفحه 3662 او امام حسمی مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحه نمبر 177 سمر لولي کتابونو دا حدیث راغستره امام بهقی راغستره خاص کتاب الاسماء والصفات کې د دین علاوه نور اوري ان الله تعالی یامر منادیا الله تعالی به امر کوي منادیا आवाज کون کې به ها امام مسلم مسند ابي اعلى جلد نمبر 9 صفحه نمبر 60 وګوره کتابونه وګوره ډک دي دینه ان الله تعالی ینادي پنځم دلیل ان الله تعالی ینادي تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحه 411 تفسیر مزاری جلد نمبر 4 صفحه نمبر 416 تفسیر قرطبی کې وګوره جلد نمبر 14 صفحه نمبر 261 او تفسیر منیر جلد نمبر 8 صفحه نمبر 292 تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 7 صفحه 198 تفسیر قرطبی وګوره جلد نمبر 10 صفحه نمبر 362 شپږم دلیل ته ګور ان الله تعالی ینادي بصوت رفيع الله تبارک وتعالى ګور بصوت رفيع واوري ګوره الفاظ ته ګور دس بصوت رفيع نظر سره یاد ساتي بیا تاسو ځان لیکئ نو دا بیا ځان لیکم ها دا ریکارډینګ کې دنه بیا ځان لیکم ان الله تعالی ینادي بصوت رفيع الله تبارک وتعالى ینادي आवाज بکئی بصوت رفيع اوچت आवाज باندې تفسیر جمل جلد نمبر 4 صفحه نمبر 427 وم دلیل ان الله تعالی یکلم بالصوت پیرانو پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی بنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحه نمبر 130 ان الله تعالی یکلم بالصوت اتم دلیل تو فی کلام الله تعالی صوت دا الله تعالی په کلام کې صوت شته ابن بطہ په جلد نمبر 4 کې دا خبره نقل کړی ده او ابن بطہ 387 دغه حسن متوفا ده او فی کلام الله تعالی صوت الترغیب والترهیب کې امام جلد نمبر 4 کې او د ټول نمبر 10 کتاب چې هر چا سره به فتح الباری راوړ شرح صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 229 امام حاکم مستدرک کې 2000 راغسته په دریم جلد کې ده په پنځم جلد کې ده په دریم جلد په 45 صفحه کې او پنځم جلد کې غالبا 469 70 صفحه ده 469 نو زموږ د کلام خلاصه دا شو چې کوم اصول شاشي دلته ذکر کړي چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د الله تعالی په کلام کې وسنګ چې د الله تعالی ذات قدیم دي دا د الله تعالی صفات قدیم دي د الله تعالی صفات چې څنګه قدیم دي نو د الله تعالی په صفاتو کې دا حرف د کلام چې د الله تعالی صفت ته فین الله تعالی متکلم فی الازل الله تعالی متکلم د فازل کې او ازل هغه سیستم چې هغه د لپاره ابتدا نه وي لکه څنګه چې ابد د ابد لپاره انتها نه نو د الله تعالی په ازل کې متکلم دی لہذا افعال سره بد الله تعالی کلام چې دا منه موصوف کې ځکه افعال کې حرف او صوت ته او حرف او صوت نه د الله تعالی کلام مرکب نه دی نو دا